قدرمند او کتونکو خالد نظری ما او موجودین په نوخا کې ډېر موږ پس راځه یو ښه دوست ښه ملګری تقریبا 1995 نه د سره ما یو صحافتي تعلق هم دی سیاسي تعلق هم دی د خپل هم په معاشره کې ډېر غټ کردار دی سماجي حیثیت هم لري سیاسي حیثیت هم لري د بلا وخت نه په نوخا په سیاست کې لګیا دی د عوامو خدمت کوي لازم هم پاتې شوی دی هغې نه پس بیا په 18 کې کوم الیکشن شو بیا دی پی ټي ته راوړېدو صرف د خپل د حلقې او د ویلج کونسل د عوامو د خدمت لپاره حیات علي خان څه موده ډېر زیات بیمار شو ډېر زیات تکلیفونه پېښ شو او ډېر زیات پرې خپلداني چې ما ته خپل حالات وایي نو زه خپل هم ډېر زیات خفه شوم حیات علي وایي ماشاءالله د 8 میاشتو چې په دغه بیماري تېره شو اوس الله پرې فضل وکړو نو بیا د خیره سره مرسته ور صحتمند کېږي حیات علي سره به خبرې کوو چې حالات اوس څنګه تېرېږي مخکې څنګه او آینده د سیاست حوالې سره هم په دې تپوس نه کوو چې دې څه وایي حیات علي وایي ډېره مهرباني بله موږ پس ملاقات وشو تا سره او یو بل ته ډېر زیات نږدې وو زموږ تا سره یو صحافتي تعلق هم نه د ولایت تعلق هم دی څه بیمار شوی عوامو د خدمت هم لري شوی د سیاست نه به خوښ وي څه در باندې شو دا ولې دا حالت په څه وجه باندې راغلی څه وجه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني خالد نظیر به ستاسو شکریه راکړو چې تاسو موږ له ټیم هم راکړو کورج هم راکړی زه خو تاسو سره نه بلکې د نوښار چې څومره صحافي برادري ده نو ټولو سره زما یو ښه تعلق تېر شوی دی او سټوډنټ لایف نه زه را روان یم او تاسو د نوښار صحافیانو ملګرو په هر موقع کې زما ډېر قدر عزت کړی ما له مو کورج راکړی نن چې زه څه یم نو زیاتتر په دې کې ستاسو د ملګرو لاس او کردار دی او بیا تاسو سره خو زما یو ډېر ښه تعلق پاتې شوی دی او ډېر د یو بل مقدر عزت هم کړی دی خیال مو هم ساتلی په هره موقع باندې دا تقریبا خالد بهي زه په 15/9 باندې لکه سپتمبر کې ما ترې وخوړو او زه راخلاص شوم زما د اثر ولګېدو بیا ما مختلفو هسپتالونو کې علاج وکړو مختلفو ډاکټرانو مې علاج وکړو او زه تقریبا دا 8مه میاشت چې زه په کور کې یم زما علاج جاري دی خو زما په علاج باندې چې نو جلال صاحب پوه شو او د هغه نه زه مسلسل علاج کوم زما ورسره چې دی نو د اګست سایډ چې دی د خپې دې مکمل کار پرېښو زما د لاس چې دی دې مو کار پرېښو زه چې دی نو ګرځېدی نه شم کټ کې را پاسېدی نه شم واشروم ته هم نه شم تللی زه داسې وم چې بیخي بس په کټ کې پروت وم شپه ورځ او دا ستاسو د ملګرو او څومره چې خلکو سره زما تعلق و ټولو خلکو تپوسونه هم چې کړي دي ما ته دواګانې هم کړي دي او په بیمارۍ کې څنګه چې تاسو ووایئ نو زه خو ګرځېدونکي سړی وم سهار به راتلو ماښام به کور ته تلو ټول عمر مو د عوامو او د خلکو د علاقې خدمت کړی دی ټول خپله ځواني چې کومه ده هغه موږ عوامو له ورکړې ده موږ په خپله ځوانۍ کې نور رسم نه دي کړي خو دا کار مو کړی چې د عوامو خدمت مو کړی دی او په هره موقع باندې عوامو سره مو دینه لرې نو بیماري راغله د الله تعالی لاک شکر دی چې خدای پاک زه لږه صحت یاب کړی یم یو لږې ورځې وشوې چې زه لږ ودرېدی شم لږ ګرځېدی شم او خبره هم لږه صحیح دغه کولی شم ما ته به پکې دا بیمارۍ کې دا دغه رالو چې ما به سوچ کولو چېرې ته خو ټیک ټاک وي خو دا خو د الله طرفه بیمار شوې او دا ګرځېدل به د خلکو خدمت به دې کولو مړي جمدي له بدلې د هغې نه به زه پاتې یم نو په هغې به هم زه ډېر خفه شوم او بل چې کله به زه کور کې وم او ما بانګ واورېدو هم به زه ډېر زیات خفه شوم لکه بانګ باندې چې خدای پاک هېره به جوړ کړې چې کم از کم پیلوټ لري چې ستا خو زه عبادت کولی شم ستا عبادت زه کوم نو په دې باندې بس حالات تېر شو خو بیا هم د خدای پاک شکر وباسو چې اوس هم الله تعالی ما ته صحت راکړو انشاءالله زه ورځ ته ورځ ښه کېږم او چې موسم ګرمېږي نو انشاءالله زه به ورسره نور هم ښه کېږم تاسو دواګانو ډېر سخت ضرورت دی مونږ ته بالکل حیات علي څنګه چې ووایي هغه چې ما ټوله ځواني د عوامو د خدمت لپاره او خصوصا د خپل علاقې د دې د کلي نوم شپانو کلی دی او ډېره ښایسته او راخیزه علاقه ده نو زه مې اکثر کېږي حیات علي له ورشم او ده سره په دغه پټو او په دغه کلي کې وګرځم خو حیات علي حقیقت دی دغه دی د ویلج کونسل ډېر زیات خدمت وکړو حیات علي بهي 8 میاشتې دا بیماري تېره کړه دی په تکلیف کې دی په هسپتالونو باندې کوم سیاسي خلکو سره به تا منډې والې هغه خلک په دې ټوله موده کې تا خواته درغلي که نه څوک او تا خو هغې جومات ان پي شوه یا پي ټي آی شوه بیا دغه شان په یو کال شو
نور سیاسي ګوندونه څونه دي تاسو یې سره ډېر ډېر تعلق دی آیا دغه دوران کې څوک تاسو ته درغلي چې تاسو کړل کنه بالکل زه خالد بھائی زه چې بیمار شوم نو ما خو به چې دوايانې ډېر استعمالولې او دوايانو کې به ډېره زیاته نشه وه نو زه خو به ډېر یو خو زه راوتې نه شوم کور نه راوتې نه شوم لومبۍ مرحله کې چې به څوک راتله نو ما پرده کوله کور ته به ما له تپوس ته راتله او بله خبره دا وه چې دوايانې چې کومې راکړې وې کې به زیاته نشه وه زه به زیات تر ودوم بل زما هغه چې کوم موبایل دی نو ما ته به موبایل وایي بند دی تر اوسه پورې زما موبایل اته میاشتې وشوې چې بند دی صرف دا یو نمبر دی چې په دې به مې رابطه کوله ما سره په سیاسي دغه کې چې دی نو پرویز خان خټک صاحب 15 شپږ پیرې واتساپ هم رابطه جي کړې ده ټلیفون هم راته جي کړی دی ما ته جي سا خټک صاحب هم ټلیفون کړی و اته پیرې جي ډاکټر عمران صاحب هم کړی ابراهیم خټک صاحب چې هغه حجرې ته راسره راغلی و ګنټه دوه جي راسره ناست و ما سره چې کوم دی د دې نه اسماعیل خان هم جي کړی د نورو پاټو چې دی نو هم کړی د ما سره چې کوم دی بابر شاه مې هم رابطه کړې وه او داسې د پیپل پارټۍ والا جمعیت ډېرو خلکو ما سره جي رابطې کړې وې او په ټلیفون هم رابطې شوي ډېر خلک کور ته هم راغلي وو ډېر ملګري صحافیان ملګري د لوهار چې څونه خبر شوي هغوی زما چې د کالج کوم ملګري وو د کلي علاقې چې کوم ملګري وو رشته دار چې کوم وو نو زه په دې دغه شو به چې یاره ما چې کوم دا ژوند اوسه پورې تېر کړی وو نو یاره دا ژوند ما بس به ښه به تېر کړی وو یا د خلکو به زه خوښ وم او ما ته به چې چا به ټلیفون وکړو یا کلي تپوس ته به رالو نو سلیم کوکر صاحب دی راغلی وو ډېر خلک راغلي وو تپوس هم کړو نو هغوی به چې ما ته دوه خبرې کولې وي چې یاره یو زه ستاسو د بیمارۍ نه وي خبر شوم نو زه ډېر خفه شوم یو به خلکو ما ته دا ډېر وي او یو به خلکو دا وي چې یاره مونږ چې خبر شو نو خفه شو او بل تا ته مونږ دوا کړو چا وي جوماتونو کې مو درته ویلي استادانو ته مو ویلي چا وي سفاره مو ته ویلي چا وي یاره درود مو ستا دپاره ویلي نو زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې یاره څومره ژوند مونږ تېر کړو کومو خلکو سره مو تېر کړی وو که کلی وو که علاقه وه که رشته دار وو که یاران دوستان وو که سیاسي خلک وو که ادبي خلک وو که هر طبقې خلک وو نو ټول خلک ټلیفونونه هم کړي دي راغلي هم دي تپوسونه هم کړي دي او خصوصي په ما خفه شوي دي او ما ته یې دوام کړی دی نو زه په دې د ټولو ډېر شکرګزار علاقمندو کتونکو دا اوس زموږ او سیاسي نظریاتي او د نوښت چې کوم د حقیقت دی چې د څومره ټیم نو سره زه ته د ما تعلق د زه وینم د خدمات زه وینم د خپل علاقې دپاره د خپل نوښت دپاره دی چې سهار ورځي نو ماښام به دی تلو او اوس په داسې بیمار پروسه حالاتو کې دی چې زما حقیقت زه انسان په درد وکړي چې انسان څنګه وي او څنګه شي الله پاک دې دلې ته صحت ورکړي او څونه هسپتالونو څونه بیماران دي هغه په کورونو کې دي او په هسپتالونو کې دي الله دې ته هم صحت ورکړي دا الله دې هم صحتمند کړي د خپل عوامو دپاره د خپل وروڼو دپاره د خپل علاقې دپاره چې دا یو پیره بیا خدمت وکړي موږ ته د بل پروګرام په اجازه راکړئ والسلام